السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صاحبزاده عامر خلیل. د پروګرام نوم دی خیبر فورم او امید لرم چې تاسو به تیر ویک زه ډېر زیات مس کړی ما. انفارچونیټلی خپل نجی یا پروفیشنل مصروفیات د لاسه تیر پروګرام ما اټینډ نه کړی شو، خو ما په یوټیوب چینل باندې دا بالکل کتلی او ډېر زبردست پروګرام شوی و. نن انفارچونیټلی وینګ مین نشته دی، نن به زه چې کوم دی سولو فلایټ کې ځمه. نو مونږ امید لرو چې نیکسټ ویک نه به بیا هماغه فارمیټ به وي، هماغه دوه کسان به وي، خو دې ځل امین مشال چې کوم دی مونږ مس کوو به نن نی. خو هغه چا ډېره غټه او ښایسته خبره کړې وه چې د شو مسټ گو آن. نو شو به نه ودرېږي، هماغه فارمیټ دی، هماغه طریقې سره به مونږ ځو. دا د سټارټ اپ سپیشل پروګرامز چې کوم مونږ شروع کړي دي، هماغې سلسله کې مونږ دوه میلمانه، ډېر درانه میلمانه چې کوم خپل په فیلډ کې یو لیول لري او هغې چې کوم دی خپل سټارټ اپس باندې کار شروع کړی دی او ډېر پروفیټیبل بزنسز ته رسېدلی دی، نه دی رسېدلی، بریک ایون باندې دی. دا خبرې اترې هم د دې پروګرام حصه به وي. که زه اوس نه درته ووایم بیا د میلمنو خولې نه چې هغه خبره اورو هغه رنګې مزه به بیا ونه کړي، ځکه چې ما ته دې بارې کې لږ ډېر څه پته خو شته شته، خو خپله سټوري چې په خپله خوله دې بیان کړي نو د هغې خوند چې کوم دی دوباله کېږي. نو راځئ چې ستاسو تعارف هغې سره زه وکړم. زما ګس لاسته زمونږ یو د ملګرو سرکل نه یو ملګری هم دی او ورسره چې کوم دی ډېر ټیلنټډ ماشاءالله یو ډېر زبردست فیملی نه هم بلانګ کوي. نو هغه خبرې اترې به پروګرام کې کوو، خو اول دی سره ستاسو الیکس سلام دعا وکړو. زه هرکلی ویم ارباب عبدالواحد صاحب. السلام علیکم، څنګه یې تاسو؟ السلام، ټیک ټاک، خیریت دی جی؟ صحت هم ښه دی؟ یخني ټایټ ته اوج لګه اوج زه له یخني لګه زری دیواله ده کنه. بالکل زه خو اوسئ، خوشاله اوسئ. نن موږ سره جی زما خیلاسته موږ یو ډېر درون میلمه یو نوم لري د بزنس فیلډ کې. نن چې کوم دی زما فرست ټایم دی چې دې سره ملاقات دی، خو دا نوم چې کوم د دې د بزنس دی دا د چا دپاره چې کوم دی نوی نه دی. د پېښور په سیمه کې هر ماشوم ته او هر چا ته د دې بزنس بارے کې پته ده. اینڈ دا به هم ته تپوس کوو چې واز هی ا پاینیر آف دیس بزنس ان پېښور اور ناٹ، که دې نه مخکې دا چا شروع کړی بیا دې شروع کړو. دا خبرې اترې د پروګرام حصه اول ورته هرکلی وایو جی. جان صاحب، خان ډکی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه یې سر؟ تاسو ښه؟ ټیک ټاک، هر څه ټیک ټاک دي، کاروبارونه ښه سیټ روان دي جی؟ الحمدلله زبردست. دعاګویو چې ستاسو دوه چنده، درې چنده، لس چنده دا کاروبارونه ترقي وکړي. زموږ چې کوم د سټارټ اپ چې کوم د پروګرام د خیبر فورم نن سبا موږ چلو لګیا دی، دا یې مین مقصد هم دا دی چې کوم زموږ کتونکي دي، که تاسو د اکنامک ګرافس وګورئ د پاکستان، نو هغې کې تاسو ته به همیشه یو پرابلم ښکاري. دیټ پرابلم از انامپلایمنټ. نو د انامپلایمنټ چې کوم ټولو نه بیسټ آنسر دی، نو هغه دا نه دی چې سرکاري نوکري، هغه دا نه دی چې ته اسلام آباد ته لاړ شې چېرته پرایویټ سیکټر کې کار. وائی ناٹ یور اون بزنس؟ اینڈ په پرایویټ سیکټر کې تاسو کما سره اګری کوئ نو کې پی چې کم دی کمزورې دی. ټیک ده، د بلوچستان خبره به نه کوو، خو وین یو ټاک اباؤٹ انډسټریز، وین یو ټاک اباؤٹ بزنسز، نو کې پی کې پرایویټ سیکټر بینکونه به تاسو تخکاري، خو یو کین ناٹ سی د ملټي نیشنلز اینڈ آل دیٹ. اینیویز دا خو زمونږ چې کوم دی یو د کې پی مې بي څه ریزنز وي، هغه ریزنز به چې کوم دی مونږ اډرس کوو. خو چې داسې شاه زلمي مونږ سره ناست دي او هغې خپل بزنسز هغه کوي، نو د دې سره به چې کوم دی امپلایمنټ هم کریټ کېږي، جاب اپرچونیټیز به هم کریټ کېږي. اینډ رو انشاءالله چې څنګه هغه زمونږ یو ملګری یو خبره کوي چې زمونږ ایم دا دی چې وی بلډ a $1 billion business in KP or in Pakistan or in Peshawar, whatever the case is. دا زمونږ یو فیوچر ایم دی فار کمنګ 10 years. نو الله دې کړي چې داسې وشي. ارباب صاحب جی، راځو ستاسو طرف ته. ډېر مزیدار یو نوم او هغه نوم دی بریت. نو آخر ستاسو کاروبار چې کوم دی څه بزنس دی که نه دا څه غیرت سره تعلق لري؟ د دې شاته څه تعلق دی؟ ښه جی، دا بیسیکلی زما ای کامرس بزنس دی او وی سٹارټ دس بیک ان 2021 اپریل کې. کووډ او یس کووډ او ما ته یو پرابلم ښکاره شو. پرابلم دا و چې آرټیزن چې څونه هم دي زموږ، که موږ یو سپیسیفیک آرټیزن خبرو وکړو، نو لیټ سپوز څوک دا چپلې جوړوي، سپلای جوړوي، نو ته دې هم دا یو سکل سیټ دی، ته پلار نیکه نه هم دا یو سکل سیټ را روان دی. نو پرابلم دا و چې دې سره سکل خو دې پروډکټ خرڅولی نه شو، چونکې شټر ډاون و، مارکیټونه بند و، هر څه بند و، دې سیلز نه شو کولی، لاکډاونز. بالکل جی. نو ما ته دی کې جی یو پرابلم هم ښکاره شو، بلکې سلوشن هم ښکاره شو، یو اپرچونیټي هم بالکل ښکاره شو. نو ما یو پلیټفارم ډیولپ کوم. ا پلیټفارم دا چې بیسیکلی اټ کنیکټس آرټیزنز وذ کسټمرز لوکینګ فار پریمیم پروډکټس. نو هغې سره الریډي سکل وو او کسټمرانو دا پکاره مو. نو ما دې پلیټفارم باندې دواړه را یو ځای کړل. چې کوم د ای کامرس یو رو ده چې
هغه د څه ورته کسټمر ټو نه بزنس ټو B2B دی او B2C دی هغه کانسپټ سره تاسو لاړئ اینډ یو کنیکټ د آرټیزنز یا د ستاسو چې کوم پروډکټ دی هغه خپل کسټمر ته تھرو ډور سټیپ تاسو ورسو تھرو ای کامرس. بالکل همداسې تاسو به اګری کوئ چې کووډ ټیک د یو دنیا پکې بنده شوله خو there was one few businesses چې کوم کې one is Amazon هغه $1 billion sales شو کړی دی because of the lockdowns. د ای کامرس بوم چې کوم دی د دې شاته کووډ هم یو ریزن و چې خلک د کورونو نشو وته بټ ژوند خو روان دی شو مست گو آن نو پرچیزز ودار سره نو هغه یې کې ډېر ډیولپمنٹ وکړو. اټس ا ویری ګډ کانسپټ ویل ټاک اباؤٹ اٹ کمینګ بیک ټورډز جانزیب صاحب تاسو دا بزنس نه چانه پټته نه داسې زبر سوې ما چې کم زمون ځوان کول دی they know about this business ځکه په KP یا سپیشلی په خبر د دې باره کې یو مسله دا ده چې هر څوک هایلایټ کوي چې موږ سره ګراوندونه نشته مونږ سره پارکونه سم نشته دی. زه فیملی سره تاسې کم ځای ته لاړ شم چې فیملی ځای وي او کولاو میدانونه لکه یو کین فایند ا ګډ پلیسز ان اسلام آباد می بی سمویر ان لاهور outing دپاره ښه پلیسز. نو پیښور واز ا پلیس چې هغې کې دا لغونتي ایشوز ډېر فیملیز ته راتله او دې کې ډېر خلک داسې وو چې یاره بس پیښور ښځه بچو سره اسلام آباد ته به شفټ شم یا بار ملک ته به شفټ شم something like that. You come up with an idea called JKD دا نوم چې کوم دی دا چا نم پټ نه ټولو ته پته ده چېرته هغه کوي دا کوم ځای آیډیا رااله why indoor games and why you think it gonna be profitable in future. مهرباني جان ایکچولی دا څنګه چې کووډ راغی کووډ کې زه به دویم چې دا after rejections د دې establishment وشو after rejection او failures دا هغه behind بل story ده خو زه rejections چې راځم نو زما formal education کې around 20 years د دې نه مخکې formal education بیا JKD بیکګراوند کې جانزیب خان ډکی او دونه ډیموټیویشن تاسو انسپایریشن موټیویشن خبر وکړه ډیموټیویشن ډیر زیات وو چې لکه مطلب یو عروج کې یو بزنس روان یو هغه راشي زوال ته زیرو ته راشي څه د کووډ وجه او څه نور داسې وجوهاتو چې هغه د 20 years یو بزنس چې دی مطلب کولیب شي. نو بیا دې وخت کې چې دی زه بالکل لکه مکمل چې دی هغه انسان پیرالایز طرف ته لکه دغه شي خو د موټیویشن دپاره ما ذهن کې ځان سره یو داسې یو دغه کې خو چېرې زه آی کین ډو دیټ JKD جانزیب خان ډکی بیکګراوند کې او ځان له موټیویشن دپاره چې یاره جیت کر دکھاو so JKD is جیت کر دکھاو it's not جانزیب خان ډکی. زما سره چې دی لکه زه خپله به د ویم چې کوم ځای کې زه ریجیکټ شوی وم چې میبي I was incompetent یا incapable ما کې هغه شانتې ټیلنټ او هغه پوټینشل نو چې هغه ځای کې زه ریجیکټ شوم خو د هغه ریجیکشن چې دی لکه د JKD د اسټابلیشمنټ او د فاونډیشن چې دی د هغه JKD کې ښودو نو دا انسپایریشن چې JKD الحمدلله په 2020 کې موږ د دې آغاز وکړو او موږ په لومبۍ فوکس چې دی هغه په سپورټس باندې واچو. په سپورټس کې زموږ JKD پاکستان چې په KP کې زموږ فرست ټایم چې دی موږ لانچینګ وکړو موږ د فوټسال ګراوند نه چې دی لکه آغاز وکړو. فوټسال ګراوند سره موږ به انډور کرکټ بیا دې سره I've seen a lot of videos چې دې کې تاسو بلا کسٹمرز یوز دی الحمدلله. نو دې سره چې سپورټس باندې موږ I'm a researcher, I'm a teacher, I proud of کریکولم موږ ډیولپ کو. پاکستان کې موږ پښتو اسلامیت انګلیش کیمستري فزکس کې موږ ډاکټر پروډوس کو PhDs او په سپورټس کې ایس سچ موږ له اوسه پورې چې د ډاکټر یونس خان او ډاکټر شهید افریدی لکه هغه کوچز لیول باندې نو موږ نیفټیک چې کوم ریسرچرز تاسو به نوم اوریدلی نیفټیک د نیشنل لوکیشن ټریننګ کمیشن جی نیفټیک آی نو اباؤٹ اٹ هغوی سره زموږ ریسرچر کېناستو موږ دلته JKD کې ټول ریسرچر د سپورټس کېناستل او موږ په یو کریکولم باندې چې دی لکه موږ ډیزاین what that curriculum do سپورټس کریکولم موږ د سپورټس ټرینر دپاره د جیم ټرینر دپاره د فټنس ټرینر دپاره دا شانتې کرکټ کوچ فوټبال کوچ پراپر ټریننګ انسټیټیوټ دی دا اوس پراپر ټریننګ د سپورټس کې موږ کریکولم ډیولپ کو او موږ په دې کې مختلف چې دی لکه ټریننګز ورکړو 3 months او 6 months جی دا چې دی لکه موږ په یو لاین باندې واچو پراپر سرټیفیکیشنز ورکوي اوس لکه 3 months qualified coach for cricket maybe qualified coach for دې کې موږ دا پورشن کې خو چې تھیوریټیکل سایډ نه practical 20% theoretical او 80% on job training چې مطلب هغه موږ انډستری سره چې دی کنیکټ کو. په سپورټس کې زموږ دغه اچیومنټ دی بیا دې سره چې دی زما چې کوم ریسرچز دی بیا موږ دې کې ټوریزم
hospitality بیا په دې کې بیوټیشن فیشن ډیزاینینګ او سره سره موږ آی ټي اینڈ ډیجیټل سکلز باندې باقاعده زه به د وایم چې دا یو لایف چې دی انټرپرینور لیبز دي دلته देखिए क्वेश्चन राइज की सर फ्रॉम अ बिजनेस आइडिया and now it become an institute and eventually institute sir a training institute plus او business incubation huge stuff دې ته بات کې راځو ځکه چې دا که خبره ما په دې باندې شروع کړې نو مې بي پروګرام ختم شي بالکل جدا نو راځو لکه د برید طرف ته زما د مرګري طرف ته برید خو د شته نه ماشاءالله خو لکه هغه د سورته وي ارباب صاحب چې کوم دی د کانسپټ اف برید تاسو آرټیزن یا کوم پروډکټ دی tell me something about your product کی سسدی and how you sell it تاسو کسٹمر سوکتے and locally زیاد خرچی کی کہ you have some international customers کیونکہ e-commerce doesn't have boundaries so tell me about your product basically زموږ چې کوم د پلیټفارم او ته د جوړولو مقصد هم دا چې کوم د آرټیزن دی ته ګلوبل اکسس ورکو لکه یو کس که لیټس سپوز مونږه ملتان کې کوم واز جوړیږي ملتان کې جوړیږي ټرو خو هغه ډېر غټ ډیمانډ په دوبۍ کې دی دوبۍ کې لکشري ہومز سونم دی ای کې ته دی پلیسمنٹ لپاره بیل زین هولډ کم تاسو سر جانزیب صاحب دا چې کوم دی خبره کوي کنه زما سترګو کې مخ کړه لږه چې ماته یو ډینر سیټ نه ویل شي د ملتان نه بلا کړانو او ای باندې داغي هغه اجرک ټایپ سدای هغه دی خسته کو ډیزاینینګ دی بلو کلر کې ملتان بلو کلر کې چلای اینڈ سین سایډ از ان ریډ کلر اجرک نو داغي ډیزاین والا ودا زما سیټ پکار دی ملتان نه وې سوکروړي دا او دی پکې روټه خوکری نه سجاوي سجاول بالکل خیر انیویز کنټینیو دا سیملرلی پاکستان کې more than 400 هینڈی کرافټس دي all across Pakistan یونیک هینڈی کرافټس چې دنیا کې بچرتم نه ملي دا سپیسیفیکلی هر ریجن خپل هینڈی کرافټس جی نو پاکستان کې almost 400 different هینڈی کرافټس دي نو زموږ مین میشن هم دا چې دا ټول هینڈی کرافټس ایکسیسیبل کو ګلوبل مارکیټ ته through one platform او هغه red.pk اوکې اوس په موږ ورکه more than if we take names of this product so far مونږ جی سٹارټ کړو پېښوري چپل لا بیا ورکه شالز اډ کړ بیا په کول اډ شو بیا ورکه شوز اډ شو بیا مونږ ورکه لیدر اورګانیک پروډکټس هم اډ کړ اجرک مونږ سره شته جی دا سه لیدر چې کوم دا لیمپس دي دا مونږ سره شته چې کوم سالت لیمپس دي دا مونږ سره نو ډېر ډیفرنٹ ویرایټي دا چې کوم from GB to Sindh د دې منځ کې چې Sindh that is your product بلوچستان KP پنجاب د دې چې څومره کلچرل پروډکټس دي هغه تاسو دیکھئے کاغذ د لوخي دی او کا کپڑے دی کا پیزار دی فوڈ آئٹم سٹیپل آئٹمس او پیرشبل آئٹمس خو بکی نشته خو فوډ کې اساس سنشته خو اورګانیک شته او دا چې کوم پروډکټس دا ټول لا کور کړي مونږ نیوز کې دا ډېر غټ مارکیټ دا ډېر یو هیوج وی ار ټاکینګ اوس پورې 7-8 یو سپیسیفک پروډکټس باندې کار کړي رو اډ کولی گایو او فوډ کې مونږ سره هنی دا جی هنی تاسو اورګانیک خبرو کا دیٹس واي آئی کیم ټو د فوډ والا سټاف هنی دا مونږ سره سلاجت دی ورکه او ډایرکټ مونږه التا مونږ سره روم شته لکه زیاتره چا ډیماند وي چې مونږ ته رو سټون راکړي اسی از ډیکوریشن یې موږ بازم او سوي چې مونږ خپل پروسس کوو نو مونږ سره غم شته او بیا نه علاوه مونږه چې ټرند چې شو د پرفیومز نو اوورال یو پیکیج جوړ کړی سیکنډ کاپی تھرڈ کاپی زیاد کنسنټریشن لګ کنسنټریشن دا خو یو ټرند راغلی از ابسولوټلی رائټ اوکې دا پروډکټس باره کې موږ ته اوس پته ولګی دا نور کوېسچنز به تکو راځو تاسو طرف سره سر جے کے ډي یو ځان لا چې دی تبار نه ګورې نو اټس ا انډور گیمینګ ارینا سمپل ورډز کې why you took it to the level چې دینه یو انسټیټیوټ جوړ شي یا یو ډیګري خو نشم ویلې خو لکه ټریننګ سرټیفیکیشن ایوارډ غونته هغه تی جوړ شي مې بي یو ار ا ټیچر سو یو تھنک اباؤٹ اٹ یا تاسو ته دا فیوچر کې چې کوم دی دا سوسایټي ته تاسو هیلپ ورکول غوښته یا دینه زیات پروفیټ راتللو تاسو یو ایم دا خبره وزر دی باندې بالکل سوچو کې یو هیو سم ټایم بیکاز وی هیو سم ټو ټیک ا بریک نو یو ورکه شانته دماغ لو او بیا واپس راځو جے کے ډي باندې خبرې اترې کوو کم بیک جی د مینه واپس راغو سوال خو تاسو د مینه مخکې اورېدل سر کیمرا از یورز تاسو ایکچولی جے کے ډي پاکستان چې دی صرف لکه ټریننګ سرویسز پرووایډر نه دی بزنس انکوبیشن سنټر دی په بزنس انکوبیشن سنټر کې مونږه ټریننګ چې 10,000 زمونږه ټارګیټ و هغه مونږه کمپلیټ کو او خو مونږه ټریننګ ورکو آن جاب ټریننګ یو سمپل ټریننګ او آن جاب ټریننګ کې دی تاسو لګي الیبریټ کې هاو آن جاب ټریننګ داسې وی چې هغه هینډز اپ پریکټس مطلب چې
مطلب دا کب جوړیږي جی نو دا به چې دی لکه پریکټیکل کار چې دی په دې باندې به کېږي 80% چې دی هغې کې پریکټیکل انوالومنټ وي او 20% چې دی هغه تھیریټیکلی. تاسو خپل د انکیوبیټرز نه یو اگزامپل راکولی شئ؟ دې کې موږ سره چې کوم اوسه پورې لکه موږ پلیسمنټ هم کوو. اچھا تاسو پلیسمنٹ پورې اچھا موږ انډسټري سره پلیسمنٹ کوو لوکل او انټرنیشنلی کنیکشنز هم لکه کنیکشنز هم ډیولپ کړي دي اکیډیمیا اینڈ انډسټری لینکیجز ورته وایي. دې کې اوس موږ چې کوم لکه موږ سره کوم سٹارټ اپ دلته پروډوس شوي دي زه وایم چې سپورټس کې موږ سبا نن سبا چې د 5 ایئرز کې شي 5 ایئرز کې موږ تقریبا 21 سٹارټ اپ چې پروډوس کړي مارکیټ ته ورکړي چې هغه د میاشتې کم از کم د هغوی ریونیو چې د هغه 1 میلیون کم از کم ده د یو سٹارټ اپ. بیا ورسره دې کې موږ ټوریزم کې سٹارټ اپ چې دی پروډوس کړي دي چې هغه مطلب کار کوي کار لکه هغه ټوریزم کې کار کوي ټور گایډز دی پاره کې ټوریزم هاسپټالټي والا چې کوم سایډ هاسپټالټي کې مونږه د کیفې چې دی لکه یو کیفې سره موږ سره باقاعده یو پریکټیکل لکه کیفې دلته پاره کې موږ ټریننګ وکړو جاب او هغه نه موږ د شانتي proper mentorship proper mentorship and people do pay for this and this is free. free. زیاتر چې دی موږ سره زیاتر فندډ دي. Okay, it's a collaboration with government کیپیټا وټا تاسو ماته کیپیټا نیفټیک یاد کو خو د ادارې چې د فندینګ کوي خو د دوی چې د ټریننګ او د غوي سکل ډیولپمنٹ کوي خو فردر وسره موږ پلیسمنٹ کنیکټ کړی دی. هغه پلیسمنٹ چې دی د سونه سٹارټ اپ سي نو دا اوس موږ نورم چې دی دوی انکوبیټ کوو لوکل انډسټری سره چې دی لکه موږ کنیکټ کوو او سره چې دی دوی انټرنیشنل چې دی چې سونه مین پاور باندې هیومن ریسورس باندې سو کار کوي هغوی سره the way NIC is doing the cohort فلانه cohorting له دا پورا بیچز دي نو یو تاسو لکه NIC سره مقابله روانه ده کنه NIC چې دی هغه بالکل هغوی ون ډے ایونت وي هغوی ون ډے NIC کې BIC شو یا ایم ساينس شو ډیفرنٹ هغوی لکه هغوی تنقید کوم هغوی ډېر ښه لکه مطلب it's a very good setup چې ډېر غټ لکه دا کوي لایک ما ډېر زیات NIC کې ټالنټ وکړو in terms of IT ډېر تکړه کسان هلته انکیوبیټ شوي دي او ښه خبره دی کې دای چې یو خدای IT ایکسپرټ دی and he is on a level and he earning good نو دا هغه بیا هغه چا هم ډېره ختم شي نوي شیزونو زده کولو دلته ینګ بلډ ناست دی and they are doing wonders maybe they are not earning good but yes the ideas or the approach towards their idea چې کومه ده that is very impressive. ځکه د پروګرام کې موږ سره ډېر ملمانه دا غزي راغلي لکه somebody is making smart helmets د چا چې کوم دی هغه داسې idea ده چې I make a local BMS system لکه battery management system local جوړم چاینا import ختم کوم we work on exports no they are thinking on some very good grounds. سر تاسو طرف ته به واپس راځو ارباب صاحب شروع کې دا ای کامرس بزنس چې کوم دی دا سمټایمز اټ ګیټ فرسټریټډ تاسو ویب سایټ هم ولا جوړ کو تاسو په سوشل میډیا باندې مو په دې باندې دومره برانډینګ وغیرہ هم سړی وکي اینڈ یو ډونټ ګیټ ریسپانس دیٹ ګډ چې کوم تاسو ایکسپیکټیشن یو خبره ده چې هغه دکاندارانو ډېر خسته ورډ سر یوز کوي وي دغه کو د مرګ هیڅ پته نه لګي چې هر څه ټایم رالو how you connected yourself with the customers دا یې شاته مین تاسو ست تھیم یوز کو لکه اټ واز سوشل میډیا تاسو خپل کانټیکټ ډیر خو یا یو هایر ان ایجنسی چې یار مونږه دا کنیکټ کیا something like that او کنه تاسو بس ټرایل اینڈ ایرر یو ورځ رااله چې you become someone in the market نو دا جرنی څنګه په دې باندې مونږ ته وایي د باندې زما لګ شو کې دا یک سر شوق هم د مارکیټینګ سره زما خپل شوق هم دی نو ډے ون ما چې کله برانډ جوړ کو نو I wanted it to be an instant hit او instant hit almost کلم نه ځوانانو والا چې بس نن بزنس شروع کو سبا بازار هټ یاو نو تاسو کیږي نه سه خو هغه د بل یو سټریټجی ما سره وا and I wanted to go for it ما انفلوئنسر مارکیټینګ باندې ډیر زیات فوکس او ډے ون چې کله موږ سٹارټ واشو نو انفلوئنسر مارکیټینګ ته موږ لاړو او لکیلی تابش هاشمی was the first guy او I reached out to him او هغه کینیډا کې and I shipped one of our slippers to him الته کینیډا ته سپلای لاړې او کینیډا نه هغه ویډیو رولې غلا چې یار دا خو کمال کړی دی او زموږ بالکل سٹارټ او هغه نه پس نان سټاپ چې موږ او ماغه فوکس ساتلو انفلوئنسر د ننیر وا علي ګل پیر دې ټول سٹارز ټارګټ کړی او جاو موږ بالکل فوکس هم په دغه باندې کړی خرچه پېښه کنه صرف ما ګیفټ ټو بی اونست جی موږ ورته اس پیمنٹ نه کړی جی او ګډ او جی موږ بس کا لکه سٹارټ کې چې when I started نو زه یوازې هم بیا زما کور والا و شي هیلپ می الاٹ اوس خو الحمدلله مور دین 40 زموږ چې کوم دی انډایرکټ او ډایرکټ زموږ امپلویز دي نو انیشلی جی ای ته موږ اسم دی افر کړی یو پیر باندې اغي جی ویری کمیشن بیسډ هایرینګ وو اس نه جی یو گیفت باندې موږ لکه موږ سٹارټ اپ او دے سپورټډ اس تھرو اوټ اور جرنی نو یو سپلای باندې ای جی زموږ پروډکټ دومره خو چې اوس لکه
ډېر شي نه مونږ انټروډیوس کړي مارکیټ کې لکه خاص کر د چپلو کې مونږ ډېر کار کړی شالز کې مونږ ډېر کار کړی نو پروډکټ چې هغې ته لاړ نو مونږ ورته دا ویلې لکه مونږ سره سکرین شاټ څه چې تاسو جینون ریویو راکړئ مونږه فیډبیک ډېر زیات ویلیو کوو تاسو مونږ ته آنېسټ ریویو راکړئ نو هغې به چې راکړه آب واقعي ښه وه او بیا مونږ مارکیټ کوله نو سیلز به هغې سره ډے ون نه زموږ الحمدلله ډے ون نه اوسه پورې لاس نه شي and what's your delivery service همدا local چې کوم موږ سره delivery services دي هغه تاسو یوز کوئ because some of my friends چې کوم e-commerce کې کار کوي they always complain about delivery service کله delays راشي and تاسو product کې بس چل دی خو product چې late customer ته ورسي نو they always complain نو دا area هم څنګه cater کړی دیکھئ جی ډیلیوری کې مونږه میډ وے دوه د کې مونږ دغه کوله دوه زموږ پروسیجرز یو خو دا و چې پلیسمنټس زموږ چې کوم دا ډیلیوری لاست مایل ډیلیوریز وال چې کوم لکه ټریکس شو یا ټي سی ایس شو نو ټریکس سره مونږ یو ټایم کې مونږ دا ډیسایډ کړ چې مونږ پلیسمنټس کوو ته دی ویر هاوسز کې نو هغه ته سیم ډے کویک ډیلیوری کیږي خو بیا کنکلوډ نه شو خو لکه مونږ په کافي ډسکشن کړو او دا ډیلیز چې کوم دي دا چې زموږ تاسو پته چې اکثر هړتال شي یا روډ بلاک شي نو دې د وجه نه یا فلډ راشي نو لګ ډیلیز او که نور هر سټي کې نو په موټر وې بدون شي اوس لکه هغه نن راته مرګرو ویلې یار زموږ فلایټ ته او داسې وکړو چې د اتوار په ورځ غرمې به وځو اسلام آباد نه فلایټ ته کوټه طرف ته ځي نو هغه یار غرمې بلاړ شو د شپې بیا مسله ده بیا دون بند او بیا ایون بندم شي نن سبا خو روډ باندې بندې بالکل ویری ګډ لکه ستاسو چې کوم کانسیپټ دی اوس به دې نه پس چې کوم نه خبره په نغدو کې خو دې طرف ته راځي سر لیټس ټاک اباؤٹ JKT فرست دا چې کوم انکیوبیشن دی بیوټیشن وغیرہ خیر آی تھنک چې دا بیوټیشن چې کوم تاسو آیډیا راکړه دی کې هم د دې لکه آن ګراوند ټریننګ بم کیږي اینڈ دین پلیسمنٹ کیږي کنه اٹ از جسٹ فار یور پروفٹ پرپز دا ټول بزنس چې کوم دي سر د دې ماته یو خلاصه راکړي چې which one is for profit which is government funded and where from where you earn your money as a business دی وخت چې موږ سره کوم فنډینګ را روان دی نو هغه افاد تاسو ونیول انټرنیشنل فند فار اګریکلچر ډیولپمنٹ yes چې هغوی ټارګیټ کړي دي تقریبا د KP 60,000 چې دی لکه ټریننګز ورکوي هغه ډیفرنٹ سیکټرز کې څنګه تاسو ویلې ټوریزم هاسپټیلیټي پای کې چې د IT and ډیجیټل سکلز دی پای کې بیوټیشن پای کې کنسټرکشن ان بلډینګ مینجمنٹ کې چې الیکټریشن دی یا پلمبینګ یا CCTV یا I think they called it SSTP, soft skill training program. Soft skills هم دی په دې کې موږ سره لینګویجز هم کورین لینګویج او جرمن لینګویج او Chinese language باندې ډېر emphasis دی نو دا ټول چې دی دا ګورنمنت چې دی په دې باندې نن سبا ډېر زیات لکه فنډینګ And you are a partner with the government. زه د هغوی سره پارټنر یم نو هغې کې چې مونږ ماته چې ان جاب ټریننګ باندې مونږ لکه زیات فوکس دی په دې کې چې مونږ د سٹارټ اپ پروډوس کړي دي آن د کیمپس په JKT کې دننه او آؤٹ سایډ چې کوم لکه مونږ بهر مارکیټ ته ورکړي دي اوس دې دوران کې مونږ سره یو نوې آیډیا ده چې دا به زموږ پاکستان کې فرست ټایم دا سر ګورې دلته د پیټنټس ډېره مسله سو کې کاپی نه کیږي نوې آیډیا کې امپلیمنٹ کړي مونږ په کار کړی دی او ان شاء الله تاسو ته انویټیشن دی ان شاء الله را روان منت کې په 13-14 دسمبر باندې مونږ یو ریل ټایم کې یو ریل مارکیټ پلیس او ریل پروډکټس چې دی هغه راځي به دا کوم برانډز لکه زه به ووایم چې دوی دا کوم برانډ دی بریت دوی هلته راتی شي او خپل چې دی د دوی مونږه لکه برانډز به راځي ورته سټارټ اپ چې دی سټالز به ایکسپو نه جی دا به یو مارکیټ پلیس به ویکلی بازار وي ها ویکلی بازار به داسې چې دا به هر سیټرډے سنډے وي او په دې هر سیټرډے سنډے باندې چې کوم لکه هوم وومن چې کوم دي هغه هوم سمال بزنسز به سره دي چې هغوی مارکیټ ته راشي دلته په پاکستان کې وومن چې دی هغه شانتي هغه امپاورمنټ باندې موږ خبرې کوو خو ریل ټایم کې او ریل هغه مارکیټ پلیس کې چې دی لکه نه کیږي او دې کې زه سه اډ کم یو وړه خبره به اډ کم چې شپږ میاشتې مخکې همداسې یو فنډډ پروجیکټ کې د وومن چیمبر اف کامرس چې کوم دی زموږ پېښور کې پی نو هغې کې ټریننګ کنډکټ کولو فار ای-کامرس اینڈ بزنس کمیونیکیشن نو هغلته نه ماته خپله پته لګه د پروډکټ د APDs وم نو هغه پروجیکټ باره کې ماته دا وویل چې وی هیو سو مینی فیمیلز چې هغه کور نه لګیا د کار کوي او هغه لکه څوک کیکس جوړوي څوک د ستاسو غونتې د کم پروډکټس دي شالز وغیرہ کور کې ناست بٹ د پرابلم از چې دے ډونټ نو هاو ټو سیل اټ نو هغې منځ کې میډل مین راشي لکه صفا خبره پراپرټي ډیلر راشي او پراپرټي ډیلر نه خو ګټه کول ناممکنه ده نو هغې ته د هغې د مزدورۍ هغه بس دا به ووایو چې هغې ته خپل د چې کوم محنت دی هغه عمره سله نه میلاوې ده نو که میډل مین منځ کې راشي هغه د نیمه ګټه خو ته دی وخوري که نه هغه والا کیسه وه نو کنیکټینګ دیم
to the real customers wala that was the concept چې تاسو بس څنګه کوي او through e-commerce سر یورپ کې شته دی هلته مطلب څوک چې څونه سکل ورکرز دي او هغوی سره یو سکل وي خپل پروډکټ واخلي او هغه مارکیټ ته لاړ شي او $25 یا 25 پاونډ چې دی هغه جمع کړي د 9 to 5 او هغه خپل پروډکټ چې دی هلته سیل کړي. بالکل دغه شانتې په جے کې ډي کې موږ دا موډل چې کله د 13-14 دسمبر باندې لکه موږ لانچینګ کوو او دا موږ لانګ ټرم کوو. په دې کې به بوټ کیمپ هم وي. بوټ کیمپ ان اسنس داسې وي چې دا کم سټارټ اپ موږ اوس موږ سره چې کوم اپلیکیشن جمع شوي دي دا مور دین 50 جمع شوي دي. په دې کې 70% وومن راغلي دي. 70% وومن سټارټ اپ چې کوم هغه هوم بیس سمال بزنس دي. نو دا موږ د دوی د پروموشن لپاره او د دوی چې د کیپیسټي بلډینګ د دوی بوټ کیمپ چې دوی له باقاعده لکه دلته چې کوم دوی سټارز موږ لګو دا یو سټارټ اپ خپل سټار وي. 200 سټارټ اپ موږ ټارګټ دی. 200 سټارټ اپ په دې ځای کې په ریل مارکیټ پلیس په دې سره به د انډسټري تاسو د سرحد چیمبر اف کامرس خبره وکړه. هغوی سره زموږ میټینګ وشو وومن چیمبر اف کامرس سره. دلته ډفرنسونه ګورنمنټ ادارې دي هغوی ته موږ دا آیډیا پیش کړله. هغوی آیډیا اپریشیټ کړله چې دا فرست ټایم چې دی لکه دا تاسو د انیشیټ اخلئ نو دا به راتلونکي ټایم کې دا کوم تاسو چې چا سره لکه شاپ نشته دی چا سره لکه ریل ټایم کې چې دی ریل مارکیټ پلیس نشته دی نو دا جاکیډي به ریل مارکیټ پلیس پوته چې دی لکه لیکن د پرابلم خو چې کوم دی دا خو تاسو آئیډینټیفای کو چې تاسو ول د اپورچونټیز پرووایډ کوي and it is government funded or somewhere funded. دا خو یو ځان له یو دې ته به موږ CSR خو نشو ویلی. CSR corporate social responsibility is a separate stuff. دا خو یو پراپر هغه دی یو ټریننګ هغه دی ماډل به ورته ووایم یا بزنس آیډیا به ورته ووایم. خو کوېسچن زما دلته سر دا راځي چې جے کې ډي باره کې چې کله خبرو کوو انډور گیمنګ هغې چې کوم دی چې کوم ارننګس دي هغه خو دې سره اسوسییټ نه دي. دیٹ از ا سیپریټ سټوري او دا سیپریټ سټوري دا تاسو بزنس خپل کې سپلیټ کړي. نو د جے کې ډي چې کوم ارننګ دی یو ار د پاینیر اف دس د انډور کې پی کې آی تھنک جے کې ډي از د فرست ون اف آی ایم ناٹ رانګ. از فاونډر مې او سی او یم د جے کې ډي او څنګه دا غي ارننګ څنګه دي لکه ډو یو تھنک چې لکه دا ځکه تاسو د ګوره منو ما اوس دوه نور داسې زونز وکړه کې په خبر کې کولاو شوی تاسو سره یو نږدې دی او یو 50,000 روډم کولاو شوی دی او ما سره ملمنه تر 21 ته رسیدلی ده پرنګ روډ باندې چې انډور کې موږ سٹارټ چې په 2020 کې واسو اوس چې تاسو تازه د ګوري کیلکولیشن وکړئ دا 21 ته رسیدلی. نو اټ هاز ټو بی پروفیټیبل چې دا بزنس آیډیا د دې میاشتې چې کوم موږ تاسو د دې کیلکولیشن وکړئ د دې میاشتې ریوینیو چې دا هغه 1 میلیون نه سیوا ده. Excellent. That's a very good business idea. ځکه دا ملټي پرپز کوډ جوړ شي په دې کې فوټسال هم کیږي په دې کې کرکټ هم کیږي. اوس خو یو شی پکې نه وي هغه د ټینس او وړو کې فارمیټ چې کوم ډیر هټ روان دی یار ډیر د دې ایون کوټیشنز هم خلک وړي یار دا لګول غواړو چاینه نه پورا را لیم something like that. very good ځکه it's something unique. اوس دې آیډیا نه مخکې خلک لګیا دي شروع دي یو کس چې کوم د مونږ سره پروګرام کیو نو دا غایډیا دا و چې هغه د ارینم جوړه کړې و خپل انډور ورسره چې کوم دی کار واش هم کولو کړو نو وی دوړو طرف نه چې کوم دی موبایل چینج به کولو دلته ودا نو خلک اوس چې کوم دی یونیک آیډیاز باندې راځي. جانزیب صاحب سره خو به خبرو شي ارباب صاحب د ای کامرس چې کوم دی دا پاکستان کې چې کوم دی اوس خو بوم د امرالو لکه if we talk about OLX we talk about چې کوم دی دراز we talk about all e-commerce businesses. کمپټیشن حواله سره تاسو ته څومره ټف ورسه دا خبره اترې وکاو یوړو کې شانته د مینه پس بیا راځو د جواب لا ګرانو کتونکو سټے ټیون یوړو کې شانته د ماخلو. ویلکم بیک جی تاسو نه مې سوالو کمپټیشن حواله سره بیکاز دراز OLX and we talk about it zameen.com and that all the e-commerce businesses platforms دي کمپټیشن څومره حد پورې وو and I think back in 2000 something رانه لګ هیر دی 2021 maybe نه خو د کووډ دورو دینم جوړ زورو چې دا ډیلیوری سرویسز والا هم زموږ انسټیټیوټ نه یو کس د ایډیا سره راغلی درېوړو والا او جو and it was a overnight hit والا کې سو دا تاسو ته پته دا څنګه راغلو د مارکیټینګ ټیچر د خپل سټوډنټس ته چې ویلو یو بزنس ایډیا سره راشي او دا یې مونږ ته پورا لکه بزنس آیډیا هم ایکسپلین کړي دا یې انویسټمنټ پلان ورسره نو دا لک چې چا دا چلی دی بزنس آیډیا سره رالو اینڈ دین آئی تھنک هی ګاټ سم سپانسر اینڈ پریکټیکلی هغه امپلیمنٹ کو اینڈ سر اف یو الاو نو زه به دا ووایم چې بیک ان 2018-19 میبي یو ورځ زموږ ملګری زموږ جونیئر نو راته وایي یار لکه 0.5 میلیون پلس دا
रेवेन्यू जनरेट کول هغه ټایم اوس خو ورته مقابله کې د دنیا جهان دی لکه اوس خو دربشم وبشي رابشي وربشي نه ونیسي چې تاسو سره کوم دی کنه یو نیم اټ نو دا خو به تاسو سره وی خو د ریوډو واز د فرست وان چې هغه د یو کانسپټ چې په 100 روپیا به تعالی کور ته کپړې مروړې د فلانې مروړو ډینګړې مروړو نو دیٹ واز ان آیډیا هغه نه پس زموږ د لک د کې پی ولمیم دا یا د پیښور نن لس شل کاله مخکې وګورئ چې چا سره به د 1 کروڑ یو نیم ځمکه وه سوري پیسې به وې نو چا سره بس ځمکه ولیده مړه ماله راکړه زه پکې سی ان جي پمپ کولوم که نه ان سی ان جي پمپ تش پمپونه شو چې کله بیا د ګیس مسله شو ارننګ پکې کم شو نو سوچ کول اوس پیسې شته سو کمه راځه مړه شادي حال کولو نو شادي حال نو دلته کاپی پیسټ خو ډیر چلیږي خو کاپی پیسټ نه هغه نشته اټ بیکمز ا پارت اف ان انډستری لکه تاسو د هاسپټالیټي انډستری کې چې کوم دی تاسو د شادي هالز هم راځي هغې کې هوټلز هم راځي نو چې څومره زیات کمپټیشن وي نو کسټمر ته فایده ده ځکه چې پرایسز ویل ګو ډاون او کمپټیشن نی نو بیا خو تاسو ته پته ده چې هر یو کس تاسو ته سم ویلی شي چې بس دا زما پروډکټ دی بل چا سره شته نه که اخلې واخلې نیم می اخله خو کمینګ بیک ټو د کمپټیشن کوېسچن تاسو کمپټیشن فیل کړو آیا دې تاسو اړو لیک کې نه دي یو آر ټارګیټینګ ا نش مارکیټ what is the process in between زه دیکھې یو شیز بل اډ کوم نو د جواب سره اډ شي اصل کې چې دا پرابلم چې کوم سولف کو دیکھې دوه فائدې دي یو آرټیزن چې کوم دي کنه لکه اوس کا اغي مخ کې لیټس سپوز 10 روپے ګټل کنه اوس هي 100 روپے ګټي اول یې ځکه چې زمولا خرڅوم او 10 نورم خرڅي او چې کوم آیډیا مونږ لکه انیشلی چې کله مونږ دا سٹارټ کو مونږ فوکس دا و چې مونږ دیلا ډیزاین ګایډلاینز ورکو چې ته دا پروډکټ داسې نه لګي داسې جوړ کا ځکه چې پروډکټ مارکیټ فټ نو آی وخت مونږ ته لګي لګ کمفورت کې مسله لګ ډیزاین کې مسله لګ ته نور چینجز پک کول غواړي نو هغه پروډکټ مارکیټ فټ نو اوس چې کله ډاون د ټریک 2 ایئرز 3 ایئرز ډاون د ټریک مونږه پروډکټ یو خاص لیول ته ورسولو نو اوس مونږ چې لانچ کو نو هغه مارکیټ کې ډیر ایزیلی کاپی شي نو یو کمپټیشن هم اوس هغه ډیر ایزیلی ریپلیکیټ کیږي لګا نو فائدہ کسٹمر تم دا آرټیزن تم تا and what about the quality of that stuff like اوماغه quality کې کوي کنه یو خو کاپی دا کنه لکه استاد سو برانډ نوم لګ مخ کې شاته کیو یو خو هغه کیسه ده او یو دا کیسه ده چې خپل برانډ لانچ کو اکارډنګ ټو یور بزنس پلان او هغه مارکیټ ته راو ورو کې کم کار زیات شوی دی اوس جی انیشلی چې موږ سره لانچ کو کنه نو هغه اټ لیست 6 to 8 months لګی چې کاپی شي ځکه چې هر یو اسټابلیش کېدو کې ټایم لګي هر پروډکټ کې اول اپ ټایم لاین لګي چې هغه ډیولپ شي بیا پته ولګي چې او یار دا شی ډیر زیات خلک خوخی لګي نو کاپی کېدو کې ټایم لګي خو دا نه سينه چې نه کاپی کیږي هر یو شی کاپی کیږي چې تاسو ایون آیفون هم والي تاسو د ټرکش کاپی ملاوي شي بالکل ملاويږي او نو دا سه هر یو شی کاپی کیږي او سیملرلی کمپټیشن هم ډیر زیات ته خو مارکیټ ډیر غټ ته ډیر غټ مارکیټ کسٹمر شته بالکل شته جی او ما یوزي کې لکه سوشل میډیا خو تاسو ته پته بس اړو ویډیوز هم پکې ګورو ایک یو ډیره خسته خبره په ای کامرس مارکیټ اف پاکستان باندې چاوکا چې हर बंदा पाकिस्तान में ऑन एवरेज महीने में 25,000 रुपए की शॉपिंग करता है लکه دا یو داسې ایوریج ضروری نه چې هر کس خو لکه پټولو چې دا شاپینګ ډیوایډ کې څوک د کروڑونو کوي څوک د لک کوي څوک د 10,000 کوي څوک د نو 25,000 روپو شاپینګ هر سړی د هر کس په پاکستان کې د 25 ته 20,000 یو فګر دا شاپینګ خو کوي نو اټس ا ویری بگ فګر لکه تاسو 22 زموږ ټوټل آبادی هغه د 22 کروڑ ده نو 22 یا 24 کروڑ 24 سره تاسو دا فګر ملټیپلای کی وی آر ټاکینګ ان بلینز اینڈ ملټي بلینز کې خبره کو نو دا یو ډېر ښه کانسپټ دی چې یو کم اپ وذ سمثینګ او نن سبا خو لکه ټول آرام پسند شوي دي چې یاره بارو زما یار څوک رایډر نشته چې پیزم را لروړي بارو زما نو څوک نشته چې مړه د کور سودام را لروړي خلک نن سبا ګروسریز هم چې کم دی هغه نارملی س برانډز راغلي دي چې ای تاسو ته په ټیک در کې څه ګروسریز کې پکاري کور ناسو سار سوشي which is very very good for people like us چې چا باندې د کور ذمہواریم ده او بیا افیس هم دی بیا بزنس هم دی او چې تاسو د شپې لیټ کور ته را روان چرته صرف دا وي تو ګوره د پیو دکان کولاو دی که بند دی نو هغه ځان له یو لانجي نو دا شیزونه چې کوم دی اټس ایزی ناو نن 15 کاله مخکې وی اټ سیمز لایک که بس دنه ټایم تیر شو ورسه تیر شو نن شپې بچی نسکو نن پې نشته نن دا نشته چپس پچوله کم ځینه جوړ کم الو دی نه دی وروړی نو دا خبرې چې کمې دي دا رو اوس ختمیږي اوس 24/7 سټورز هم خبر را لګي چې یو شیز اډ کم د کې اوس لکه مونږ خو چې کله ډیلیوریز اوس مونږ پاکستان کې کوو نو اټ ټیکس اراوند 2 days or 3 working days یس په دوبۍ کې 15 منټ ډیلیوری ټایم دی او 7 to 8 منټس کې
تاسو ته ډیلیوري ایگزیکټلی مونږ ناستو جی مرګریم ناستو نو سشیس پکار شنو هغه ویل چې دا زه آرډر کوم نو ما ځین کې دا چې یار ټیک دا به سبا راځي تاسو یقینو کوي 7 to 8 minutes کې نو کو شو رالو نو زه خپل آی سیکنډ هیم سر لکه په یو خبره چې کم زمون کې او د نورو ملکونو کې کم فرق دی کنه دیٹ از ناٹ پروډکټ دیٹ از the only thing I have noticed in US چې کله 2022 کې متل ماغه کې Amazon چې کوم د اډیر په پیک او بیا 22 کې سر کسٹمر سروسز بالکل سروسز دا غي دومره لکه ما دې زینه موبایل نه ټک ورکو مول ته ټریکر اون شو چې within 30 minutes دا او ټلیم درته نه وي کور بار درته کی دی ولاړ شي دا تاسو کریډټ کارت نه پیمنٹ کړی وی الریډي اینڈ ایگزیکټ چې کله هغه ته کمپلیټ څنګه راشي تاسو ورکولو کې پیکیج بار پروتي یار ما یار دا خو سم هغه دی بلاګان دي دا سکی لګیا دي اینڈ جسٹ ان کیس یو ډونټ لایک اٹ دا پروډکټ هم خوښ نشو آی کې چې کوم وارنټي پیریډ ای ورکړي یا 7 days منی بیک ورکړي نو غپې نه لګولي اټس ټرو تا ما پخپل یو ډېر خسته هغه غشته هیومیډیفایر یخنیانو کې دلته ډېر دا خشکی نو هغه ته یو بیا بعد کې مسله دا چې پیکیج کې راتلو نه را سره نو ما یار دا خو اوس په کریډټ کارت نه غشته دا په پیسې څنګه موږ پاکستانی سوچ نو زما هغه کزن ماته وی یار دا کنه راځي واپس پکو مې څنګه به واپس کو دا په دروازه راته چا پرې خو لاړ اوس به چاته واپس کوګه راځه ما سره نو دے هاف سم سمال یونټس ان ایوری بگ سٹور Amazon په نوم باندې لاړ بشي او صرف پروډکټ کوډ سکین کی اینڈ ټنګ هغه ته میسج راشي چې تا ته پیسې واپس شو دیټس اټ اګوریم نه چې تا ولې نه دی خوښ تا خوښ نشو به زموږ تاسو سره وو ورځو ګارانټي و کیم خو واپس لکه سروسز چې کوم دی دلته تاسو ته په زموږ مارکیټونو کې په قسمونو سړی او ته زه د ذمہوار یم زه د مرګ پورې ذمہوار یم زه د قبر پورې ذمہوار یم دا جی دا او په سبا هم چې ولا یو سي بیا بجرګه کینی بیا شی واپس کینی دیکھو سیملرلی دا سروس مونږ ورکو زموږ هر پروډکټ هغه لایف ټایم ریټرن نه هغه کا ان یوزډ وی تاسو مونږ ته اني ټایم ریټرن کولای شئ ټیکس سره پلس که زموږ کا شوز یا سلیپرز یا سپلای دي نو که ان کیس آی کی ویر اینڈ ټیر رالو یو کال پورې که اوښلې دي نو هغه تاسو مونږ ته نو کوېشنز آس ویل ریپیر اټ فار یو او پروفیشنلی ویل سیټ خبره خو تاسو په پروډکټ ډیر شو اوس به مونږ خبره با تاسو ته په پیسو بکیږي خو لغونته چې کم دې سر طرف ته راشو سر مونږ سره وخت کم پاتې دی کمینګ بیک ټو د جے کی ټی اینڈ اټس ارننګ پروفیټیبিলিټي په خپل ځای کمپټیشن ان تاسو ته هم مارکیټ کې رالو کافي هغه تاسو په خپل سروسز باندې سو کم بیټ کولی شي او رزق سو د چا درولې شي دا چا څومره لیکل د ما غرنګي به وي نو هغه چې خلک وي او هو دا او شو خلک را دا سه زما حساب سره بزنس کې دا خبره میټر کوي هم نه جے کی ډي چې کوم ډیټ ټایم ارننګ دی ان تاسو دا خپل کنیکټ کوي 5 years پلان سره where you see your business چې چرته پورې تلو والا دی او future plans هم سدي او revenue چرته پورې برسوي from existing point till 5 year like we down the line we are talking about 2030 دی وخت چې کله موږ دا لانچ کو نو انویسټمنټ هو بغیر زیاتو چې په دې کې موږ د انفراستراکچر ډیولپمنٹ او په دې کې ډیفرنٹ ورکشاپس او په دې کې چې د لیبز او په دې کې تاسو چې مختلف چې دی لکه موږ ډېر غټ سیکټر زموږ ټارګټ کړي دي نو دې اوس موجوده ټایم کې چې کوم یو خو پاکستان کې دا مسلې دي چې د ریګولیټری اتھارټیز او د ریګولیشنز او د لایسنسز او یار 4-5 NOC او ټیکسون او جی ایس ټی او د وخت کې لکه موږ خپل فیوچر ته ګورو د موجوده ټایم کې ګورو نو موږ غبري کې ون تر اغلي په دې څومره انویسټمنټ شوی څومره انویسټمنټ شوی اوکې په هغه باندې چې موږ غبري کې still you are earning good چې تاسو کوم انویسټمنټ کړی دی انویسټمنټ ډیر زیات شوی دی دا ماته چې 200 میلیون of course بالکل بشوي سر سیټ اپ ته اوس فیوچر کې زمونږ سره د اوس موږ ته د ځای کو تاسو کتلې وی دا یو پرام لوکیشن دی د کې چې د موږ ته ډیر زیات خو لکه افر زم راغلی چې تاسو دلته شادي حال ولنه جوړی تاسو د شادي حال خبرو نو د خلکو خپل مایند سیټ دی نو ډیر کسان چې د جرګیم را لګلی چې دا خو په هفته چې د په لکونو روپۍ د ځای نه غټي کو ته شادي حال جوړ کی خو هغه ته مې سره داسې خبره چې زه لکه بزنسمن ام خو د پیسو ماشين نیم چې زه لکه بس صرف پیسې ګټم زه خپل د آیډیا غلام یم چې څه کوم ایډیا زما خپل یو ویژن دی او زما خپل یو سوچ دی او زه غواړم چې کمیونټي ته څه ډیلیور کړم ګیوینګ بیک ټو د کمیونټي زما دغه زه اخرت د پاره څه ګټل غواړم چې زه سوچ چې د چا کچن کټوي روانه کما نو دا زما لپاره چې ډیر غټه ایزه نو دی وخت چې زمونږ کم جے کی ډي په کم سټیټس او په کم پوزیشن ولاړ دی نو موږ سره الحمدلله وسغه فرانچایز چې دی لکه خلکو چې تاسو د دې فرانچایز
ورکول شروع کړي لکه 400 کې کولو شي الحمدلله یا لکه پاکستان موږ overall. ته ډیفرنٹ سیټیز کې ایبټ آباد کې کوهاټ کې مردان 400 دا موږ ته د مخکې نه چې دی اوس لکه دغه روان دي خو موږ چې اول دا موږ خپل یو لیول ته ماډل ورسي، ها. یو یونیک ماډل موږ دغه ته ورکو کمیونټي ته د سوسایټي ته چې موږ داسې کولی شو ټریننګ او سکل ډیولپمنٹ خبره نه ده مین خبره د پلیسمنٹ هم ده چې دا کسان موږ پلیس کو لکه ما تاسو ویل چې دا موږ چې کوم انیشیټیو راخستې ده او دا لکه ان شاء الله د اکنامک گروث کې پی چې کوم اکنامک گروث ته هغه به د انیشیټیو سره د کوم سٹارټ اپس چې موږ پروډوس کوو د دوی ګرومینګ کوو د دوی کیپیسټي بلډینګ کوو د دوی د بوټ کیمپ کوو نو دوی بس د یو برانډ بزان لچ دی ډیولپ کوي د کور نه بروزي او دوی ته بچ دی لکه یو ملټي نېشنل کمپنیز به هم چې دی هایر کوي چې موږ تاسو سره کار ګران سر په دې او دا خبره شانتي چې دی لکه تاسو ته خو سوري ټو کټ یو تاسو ته خو پته ای چې مرګري چې یو بل سره کینی نو اکثر پولیټیکل خبرې هم کوي هر څه کوي نو یو کله کله خبر راشي چې فلانی ګورنمنټونه ډیر خو لسی یونیورسيټیانه جوړ کړي دای جوړ ک زما ارګومنت دلته دا وی چې زما پرسنل ارګومنت ته زه دې کې غلط هم کې دي شم داسې نه خو I believe in quality education. Yes, and داسې quality education چې دلته نه کم کس دی هغه لا نو خپل سبق نه ختم کړي چې مارکیټ کې دغه پلیسمنٹ شوی. If you are creating 5 universities, maybe 10 universities, کز موږ د ګریجویشن او بیا د ماسترز یو هغه واخلو یو جایزه لټ سه هر کال چې کم دي زر کسان دی مارکیټ ته رولي نو دا 10000 کسان د هر کال شو او دا 10,000 کسان یو سیچوریټډ مارکیټ ته چرته ان امپلایمنٹ ریټ مور دین 10% ته یا 20% سره ورنږدې کیږي لګیا دی یا 400 دی الته دا کسان زی نور ان امپلایمنٹ پلس نور برین ډرین ځکه چې اپورچونټی نشته نو خو زی په دې نه سبق کوي هر یو کس سره هغه عمر جګرم نه چې د یو هغه سٹارټ اپ یا یو ریسک واخلي او یو بزنس شروع کی چې کوم باندې موږ کوشش کوو چې یار دلته خلک چې کم دی دې تھنک اباؤٹ د نیو بزنسز چې زه نوکری نه کوم زه به نور نوکریانې جنریټ کوم هغه کانسپټ سره موږ راشو نو دا یو زموږ هم کاوش دی خو زه د لکه فار ایگزامپل وی ټاک اباؤٹ یونیورسيټیز ما ته دا وایي چې ټاپ یونیورسيټي کله د نومځین ته دا یو څو نمونه راځي کیمبرج آکسفورد MIT یا پاکستان کې چې یو څو بیگ برانډز دي دا نمونه ګینی په لارو کوڅو کې خو نور بلای یونیورسيټیان نشته خو د کوالټي اف ایجوکیشن چې کم دی هغه تاسو ور نه کوي نو هغه مارکیټ کې چلو لیټس سي ډیګري خو بل ورک نو هغه خو سلیجبل دی چې یار ما تاسو چې کم د نوکرۍ دا کرایټیریا دا خو زه پوره کوم مال راکا کاغه ته نوکری ملاوم شي هغه بیا غرنګ ډیلیور کولې نشي and that is one of the reason چې زموږ د اډمنسټریشن یا د دې انفراستراکچر دومره تکړه کیږي نه لګیا دی زما خپل ارګومنټ دا چې رائټ مین فار د رائټ جاب چې کم دی دا زموږ مین مسله ده د پاکستان چې کم کس له کم کار ورزي هغه کار ته یا سپریدي نه یا هغه کولی نشي یا غاړو هغه فیلډ کې نه دی کس په تکړه په کمپیوټر کې خو د مور پلار خواهش و چې د ډاکټر شي نو هغه ډاکټر شي موږ سر په ریونیوز باندې کوله فائنل مومنټس دي نو سر زه د زمون کتون کې چې کم دی به اوریدل غواړي چې یور بزنس هغه کې تاسو دومره ایکسپانشن کړی دی اوس انکیوبیشنز او فندینګ هم پکې رالو بار نه تاسو ایون چې کله د خپل پروجیکټ انیشیټ کولو JKDI کې تاسو سره به انویسټرز هم راغلي بیکاز اټ واز ا هیوج پروجیکټ اوس دا یو سیمپل چې کم دی خلکو لپاره تیار شوی دی کاغي د نس انسپریشن اخلي خپل د طرف ته راځي او کاغي بزنس ماډل کاپی کوي and something else جوړول غواړي بالکل ځکه د آیډیاز په څه کمې دلته شته تاسو چې کم دی after how many years break even ته رالی and do you think چې تاسو په strategy کوم دا it was a good strategy چې تاسو دا revenue کم جنریټ کوله که you could have multiplied it quick تاسو کده زمون کتونکو ته ویل غواړی چې زما دا بزنس کوم دی که زه دې strategy سره تللی وې دا ټیک ونه ما به ډېر زر پیسې ګټلې وې ګینی نو دا چې کم سره زه لاړم I am perfect دیکھیے دا څه ریګریټ شته بزنس ځکه لا په دې کې یو خو انفراستراکچر ډیولپمنٹ باندې ډېر زیاته جی بالکل خامخا بل نن سبا یو 3 مرلې کورس وکړ تیاری نو هغه باندې ټایم هم لګي او پیسې هم بالکل لګي او دا تقریبا 320 مرله کیمپس دی نو دې کې چې مطلب یو خو کورډ ایریا یو به نان کورډ ایریا نو دا ټوټل کور کولی بالکل لکه مطلب ګراوند زم به لکه مطلب زی په زی باندې ارتفیشل ګراس او ایگزیکټلی لکه کور کو ټوټل شو دن چې کوم کور دی نو به خپل کوم پرې خم دی ته هم ټف ټایل لګوي چې پارکینګ او به د مینټیننس چې دی لکه ماته سوي چې د ماهانه چې کوم مینټیننس 2.5 لک روپے خو د امپلیمنټ صرف مینټیننس نو دا اوس چې موږ کوم دا ما د پر غټه چومټ دی چې ما غبرې کی ونته راوستو
خو فیوچر کې چې زه ګورم لکه تاسو خبره وکړه چې موږ ته فنډینګ خو فنډینګ سره سره چې دی موږ خپل هم چې دی لکه ټریننګ او دا کم سکل ډیولپمنٹ باندې موږ کار کوو نو دا موږ پرایویټلی چې دی دا موږ مارکیټ کې پرایویټلی موږ دغه کوو زیاتره فنډ خو لکه هغه ټایم په ټایم راځي داسې ریګولر نه راځي خو دغه ټریننګ سکل ډیولپمنټ او د آن جاب ټریننګ چې دی موږ خپل هم چې دی ریونیو Very nice. بیا دې سره چې کوم موږ سروسز په دې کې پرووایډ کوو لکه اوس بیوټیشن دی هیر سټایلینګ باقاعده موږ سره چې دی بیوټیشن شته دی هغوی چې دی هغه پبلک تم چې دی دغه ورکوي لکه نن سبا خو د ودونو بوکینګ را رواني ګر ایگزیکټلی دې سره سره چې زمونږ لکه ټوریزم کې زمونږ ځان له افیس دی په ټوریزم کې چې کوم د ټیکټینګ او هوټل اکوموډیشن او په دې کې ویزا پروسیسینګ او لوکل پاکستان انټرنیشنل دواړه ایگزیکټلی مونږ چې د اوسه پورې لکه زه به یو خبره سره نورم اډ کوم چې مونږ ایونت منیجمنت باندې کار کوو ایونت منیجمنت کې مونږ سره چې دی مونږ په 11 ملکونو کې انټرنیشنل ایگزیبیشنز هم وکړو لاست ټایم مونږ مالدیپ کې چې دی د پی ټی ډی سی په کلیبریشن سره جے کې ډي او پی ټی ډي سی او زه مونږ په مالدیپ کې یو د ټوریزم ایکسپو او سره چې دی د مین پاور چیرې موږ سره چې دی هیومن ریسورس باندې کار وکړو دې ځکه اوس تاسو ما کوم دا بل ماډل سره کوم شیر کوم چې دا مونږ چې کوم دا ماډل وس مارکیټ ته دا کو نو دا چې دی دا مونږ ته د دینه مونږ ته ریوینیو ان شاء الله راځي با لکه مونږ کو سټال واخلو نو سټال خو دونه اماونټ نشته دغه سیمپل خو چې دینه چې کوم مونږ زمونږ چې کوم فانډینګ مونږ ته کیږي یا مونږ ته چې دا کوم دا سټارټ مونږ ته دغه راکړي نو دا غینه ان شاء الله زمونږ امید دی چې دا به مونږ سره چې دی زموږ دعا ده سر چې تاسو د بزنس نورم لس چنده اوچتیږي او زموږ خلکو د پاره مشالې را جوړیږي نو سر ریونیو چې کومه ده هغه باره کې به اوس موږ ته فاینل وي چې زنانهونه عمر بچره تاسو نه کې او تنخوادار نه تنخواه تاسو نه کې او نن سبا د کاروباریانو نه بدا تاسو نه کې چې سو دی وګټلې خو زموږ د پروګرام مجبوری ده خیر ده ان ټرمز اف منی نو تاسو چې کوم د پرسنټیج وایز او بریک ایون او داسې ټیکنیکل ورډز کې ماته ویل شي چې هاو پروفیټیبل اٹ از او فیوچر 5 کالو کې بزنس چرته ویني او سه ایکسپانشن پکې کول غواړي انیشلی خو هر بزنس چې شروع کې سٹارټ شي ګره نو هغه سکیل تاسو ډیر ورکوټي نو پروفیټیبিলিټي ورکوټي اوور د ایئرز تاسو ایوالو کوي تاسو ګرو کوي نو تاسو بزنس یو سرټن لیول نه پس هغه سټریټ لاین کې رواني نو موږ مو فیس ترالو چې زموږ بزنس ډیر بر اوس یکدم نه روان ځکه چې مارکیټ کې ګیپ وو او سلولی اینڈ ګریجولی کمپټیشن سره ګیپ لګ ډیر فیل کېږي لګیا نو زموږ انیشیل چې کوم زموږ چې پروفیټ دی ګروس پروفیټ مارجن از اراوند 42-43% خو نیټ چې کله شي چې هر څه تیو باسي نو اټس اراوند 9 or 10%. 9 and 10% on a product or a total? On total, everything included. Okay. Or year on year growth kamunga guru no, I think 15 to 18% year on year growth. It's good. More than 10% is a very good growth. Zama hisab sara. And the thing you are talking about the amunga business ke velem de che sir if you can help me cash cowsy metrics che kam de business or stars we pake no a star face tasu cash cow taraf tara lai che yaar bas بزنس روان دی سټیبل دی ګټم را روانه ده خو ډېر پکې ایکسایټمنټ نه کوو لګیا دی ایکسپینشن سره را دی نشته او چې موږ آلموست هر ایئر 4 نیو پروډکټس اډ کوو نو چې کوم already developed products زموږ چې کوم کې already sales کیږي خبر is your own product by your own name یا برانډ نیم لکه د چپلو خبره وکړو کنه هغه تاسو یو لوکل مارکیټ نه چانه اخلي خپل برانډینګ په نه کوي داغه برانډ سره خرڅوي ای کامرس دا دوه لګي دا زموږ خپل برانډ دی اوکې دا کې بل تھرد پارټي نه دا زموږ ډیزاین ګایډلاینز باندې دا پروډکټ جوړي او به موږ ال خرڅو او ته دې پراپر کیو سی کی کوالټي کنټرول کی کوالټي کنټرول کی دا فیل شي دا بس کینسل شي بیسیکلی بریت از ا برانډ اټس ا ای کامرس بزنس خو دې سټرکچر ای کامرس دی خو بریت از ا برانډ وات ایور یو سیل از گوینګ ټو بی بای د نیم اف بریت okay. So زه چې کوم دی لګ پدې هغه کې لګونته اف ټریک شوی او ما چې I thought چې Breath is a platform e-commerce platform چې کوم کسٹمر او بزنس خپلو کې کنیکټ کوي it's not like that it's کستا سو پرفیوم راځي it gonna be Breath کدا تاسو چې کوم دی چپلی دی that is Breath او کدا کلچرل پروډکټس چې سمرم دی ک شال دی او ک ټوپه دی او ک پکول دی او چار سي that going to be Breath exactly very nice. The concept, sir, do you agree JKD your brand there? Breath is going to be a very good brand and it is a very good brand. Ho creating brand chikam concept de da Pakistan ki lag kamzor hai de Pakistan ke brand creation wande chikam de khalak na puigi chikam level wande kamunga we talk about Apple, we talk about Gucci, we talk about
مایکل کور something like that یا ایټالین چې څومره گاډو برانډز دي اوس if you talk about luxury no Italian cars, if you talk about supreme engineering German cars, if you talk about value for money car Japanese car. نو دا چې کوم برانډز داسې ډیولپ شي د خلکو مازغو کې ناست دي نو پاکستان والا په دې مارکیټینګ چې کم باندې تاسو ارباب صاحب کار کوي دې کې چې کم دی واقعي لږ ورکینګ پکار دی اینڈ یو آر ډوینګ ریلی ګډ ماشاءالله زما دعاګانې دي سر چې ستاسو دواړو بزنسونه چې کم دی ښه کامیاب او زموږ د ځوان کل دپاره همداسې اپرچونیټیز انسپریشن هم کریټ کوي او دوی د جاب اپرچونیټیز هم کریټ کوي چې څوک کاروبار کول غواړي انسپریشن دی واخلي څوک نوکري کول غواړي تاسو ته دی ریپلای وکړي ګرانو کتونکو هوپ سو نن د تاسو دا پروګرام ډېر زیات خوښ شوی وي انشاءالله نیکسټ ټایم سیم چینل سیم ټایم به بیا حاضرېږو انشاءالله ما سره به زما وینګ مین هم وي تر هغې پورې خپل ډیر زیات خیال ساتئ مالا صاحبزاده امیر خلیل او زما د شاه زلمي او درانه مېلمنو له راکړئ اجازت د لوی الله پامان